د حکومت د طرفه چې دی اوس په لپټاپ ورکړل کېږي. که تاسو کتلې په پنجاب کې چې دی لپټاپ په تقسیمېدل، نو دغه شانتې د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هم د دې اعلان وکړو چې موږ به په خپله صوبه کې چې دی اوس به هم لپټاپ ورکوو. که کم کسان دې ته ترقي وایي نو موږ به داسې چل وکړو چې هغو څومره کسانو له لپټاپ ورکړي دغه شانتې به موږ به د خپله صوبه کې چې دی هم به دغې کسانو له لپټاپ ورکړو. دا لپټاپ چې دی دا به سټوډنټ ته میلاویږي. کم کسان چې سبق وایي نو هغه کسان ته به میلاویږي. لکه ځینې کسان به دي چې هغه به سبق نه وایي، هغه وایي چې موږ ته به میلاویږي، نو دغه کسان ته نه میلاویږي. کم چې سټوډنټان دي هغو ته به دا لپټاپ میلاویږي. لکه څنګه چې په پنجاب کې دغه لپټاپ میلاوېدلې، دغه شانتې به زموږ په صوبه کې چې دی اوس به هم لپټاپ میلاویږي. نو کم کسان چې دا ویډیو ګوري نو د دې کوشش وکړئ چې تاسو ته هم دغه لپټاپ چې دی دا میلاو شي. ځکه د پنجاب حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه په مقابله کې دي، نو چې کله په مقابله کې نو غریب عوام ته چې دی هغو ته هم څه نه څه پیدا چې دی دا ورسي. نو تاسو ته به هم دغه لپټاپ چې دی دا په راتلونکي وخت کې میلاویږي. امین ګنډاپور چې دی د دې په باره کې دا خبره کړې، وایي که تاسو لپټاپو ته ترقي وایئ نو زه به هم په خپله صوبه کې چې دی دغه لپټاپ به شروع کړم او خپلو سټوډنټانو له چې دی هم به دغه لپټاپ ورکړم. موږ ډېر د ترقۍ کارونه کړي، خو ځینې کسان وایي چې موږ خپلو سټوډنټانو له چې دی لپټاپ ورکړي. دا مریم نواز ته اشاره ده. نو تاسو ته به اوس هم د حکومت د طرفه چې دی لپټاپ په میلاویږي. خو کله چې د دې رجسټریشن شروع شي یا څه طریقې کار راغی نو په هغې به موږ تاسو له نور تفصیلي ویډیوګان چې دي هغه به راوړو. د هغې لپاره زموږ د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چې دی له ځان سره یو ځای کوئ.